الله رب فرشتو ته سوې درې پرې حدیث کې راځي انذروا حازین حتی یستلحوا انذر حازین حتی یستلحا انذروا حازین حتی یستلحا دا دواړه پرې دی چې څوک روغ وکي دا دواړه پرې دی چې روغ وکي دا دواړه پرې دی چې روغ وکي څو پر روغ نه کړي پر الله وي نه معاف کو پرې دا ګرځي بدا ډیر خطرناک ګناه دی ګوره یو بر زما خبره واوره دا دومره خطرناک ګناه دی چې یو خبره یاد ساتئ حدیث پاک کې راځي ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او العشب خلکو دا حسد یوازې په ذمه باندې ګناه نشي لیکلی دا کینه چې موږ ساتو دا بغض دا ناسودي چې ورته وایو د دې ناسودۍ په وجه سره دوه نقصانه کېږي کم سړی ناسوده دی نو هم د ده په عملنامه کې ګناه کبیره لیکلی کېږي خو د دې ناسودۍ په وجه سره د ده نیکۍ هم سوځلولی کېږي لکه آسان مثال دا دی لکه موږ په روژه کې ماشاءالله خلک ټول نیکان شي منځونه کوي اودسونه کوي ذکرونه کوي تلاوتونه کوي اوس ما په اختره پورې څو ډېر شی نیکیانې مې جمع کړې نو ډېر شی سره جمع شو چې د اختر مونځ مې وکړو که نه دا قاري صاحب د جومات نه وتو ښکلې د کاټن سپینه جوړه اغوستې ده ښکلې د باټا پیزارې پخپوګړې زه یې مړه دته ګوره دې جامو ته ګوره څه وایم دته ګوره مړه دې جامو ته ګوره دې شي ته ګوره او دې پیزار ته ګوره زه بس کار وشو په روژه کې چې دې څومره نیکۍ جمع کړې وې او څومره غټ د نیکو انبار او غر دې لګولی و هغې نیکو ته څه وشو اوس اور ولګېده دا قاعده ده چې وچو لرګو ته او وچو وښو ته اور ولګي او څوک مړ کولو والنی پای کې ډکې پاتې کېږي وروره په هغې ټوپ کې بیا ټانټه پاتې کېږي ځه واس په دروازې چې جومات کې وتې جو بس نیکو ته دې اور ولګ چې کور ته رسې او بس څه وي نو خطرناک ګناه دی که نه دی ما ته بېڅه میلاو شو د ده نه زه دا کاټن جوړه ویستی شم د ده نه زه دا باټا پیزار اخیستی شم زه خپل نیکي مې هم خراب برباده کړه او ګناه هم دا شی به موږ کې ډېر زیات بس دې شي ته وایي ګوره مړه دتله ګوره وایي دا قرآن وایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم دا چا تقسیم کړی دی چاله زیات چاله کم چا ورکړي دي دا خو الله ورکړي دي